أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم وما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. ننانی درس کے انشاءاللہ العزیز سورۃ ابراہیم پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 4 آیات نمبر 22 یو آیات چې نو هغه ویلې کیږي. دینه مخکې د معاشر تذکره وشوله، ما قبل سره ربط او مناسبت دغه دی چې دینه مخکې آیات کې د معاشر د هغې چې نو هغه تذکره وه چې کله ورځ د معاشر شي نو دوی به چې نو هغه یو د کمزوري خلک چې چا په دنیا کې د متکبرینو د غټو خلکو تابعداري کړې وه نو دوی په هغوی پسې لاړ شي او بیا بالته د هغوی ته ووایي چې انا کنا لکم طبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شیء. تاسو مونږ چې په دنیا کې ستاسو تابعداري کړې وه، ستاسو پسې درپسې وو، نو آیا اوس تاسو د الله د عذاب نه چې نو هغه مونږ خلاصولی شئ، څه بچ کولی مو چې نو هغه شئ؟ نو په هغې کې د دغې تذکره وه. اوس دلته چې نو هغوی الله رب العزت د قیامت چې نو هغه بیا اخوا تذکره کېږي. وقال الشیطان لما قضی الامر، چې کله فیصله وشي جنتیان جنت ته لاړ شي، جهنمیان چې نو هغه جهنم ته لاړ شي. نو چې کله جنتیان جنت ته او جهنمیان چې نو هغه جهنم ته لاړ شي نو د جهنم د تللو نه وروستو بیا به دا خلک چې نو هغه را روان شي او په شیطان پسې به راشي. نو دی چې کله بیا په شیطان پسې راشي نو شیطان به د حدیث مبارکه کې راځي، د هغې مفهوم دا دی چې دا شیطان دی به د ور په منبر باندې چې نو هغه ناست خطاب به کوي ورته. نو چې کله دی نو دا خلک به ورته وایي چې ستا د لاسه مونږ ګمراه شوي وو او نن مونږ چې نو هغه دی جهنم ته رالو، دې ځای ته چې نو هغه تا راورسولو. نو شیطان چې نو هغه کله داسې دوی ته دا خلک شیطان ته ووایي نو شیطان به ورته وایي وقال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. ما چې نو هغه مه ګنهګاروئ، ما چې نو هغه خپل سزاوار مه جوړوئ، ستاسو سره خو الله هم وعده کړې وه، تاسو ته خو چې نو هغه الله هم ویلي ول. سورت اعراف کې تیر شو لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم. الله مونږ ته مخکې ویلو چې شیطان تاسو په فتنه کې وانه چې تاسو ګمراه نه کړي، لکه څنګه چې ستاسو مور او پلار بابا آدم او حوا چې نو علیهم السلام د هغې دوکه کړو، جنت نه چې نو هغې را وباسلو. نو تاسو سره خدا وعده الله پاک د مخکې نه کړو، تاسو ته خو الله رب العزت دا اعلان د مخکې نه کړو چې شیطان ستاسو دپاره چې نو ان شیطان لکما عدو، شیطان چې نو هغه ستاسو دپاره دشمن دی، فاتخذوه عدوا، تاسو په دشمنۍ باندې چې نو هغې ونیسئ. نو تاسو ته خو الله دا خبره کړو نو چې خدای درته کړو تاسو د الله ولې نه منله چې زما ومنله، زما په تابعدارۍ چې نو هغه ولې راتلی. وعد الحق، الله وعده چې نو هغه بالکل حق او سچ وه. ووعدتکم فاخلفتکم، ما وعده کړی جو وعده جو نه واده، ما وعده کړو تاسو سره زه د خپلې وعدې نه چې نو هغه خلاف ورزي کوم، زه چې نو هغه خپلې وعدې باندې نه یم برقرار. ما تاسو وایي چې قیامت ورځ نشي نو تاسو نن د شتې که نه، ما تاسو وایي چې زه به چې نو هغه تاسو جهنم نه، نو زه په خپله به جهنم کې تا د کومې طرفه په خلاص کړم. ما تاسو ته وعده کړې وه د چې نو هغه تزیین مې د شیزونو او ګناهونو کړو، زه د خپلې وعدې چې نو هغه خلاف کوم. وما كان لي عليكم، نو دوی وایي چې بیا ته ولې هر طرف د ښۍ د ګز د مخکې د شا د هر طرف نه ولې موږ ته راتللی، موږ ته د وسوسې چې نو هغه ولې غورځولی، موږ ته د خلاف سنت کارونه ولې ښایسته کړول. دا ټول موږ د شیطان په لمسه کوو نه، موږ د سر نه واله د خپو پورې د چا په لمسه باندې چلیږو، شیطان په لمسه چلیږو، شیطان په کارونه چې نو هغه ټول کوو نه.
نو دغه ګناهونه چې نه کوي نو دی به ورته داسې ووایي چې تا به موږ ته دا وسوسې کولې او تا راته دا ګناه ښه ښکاره کړو ښه کار دې راته بد ښکاره کړو نو شیطان به ورته وایي وما کان لی علیکم من سلطان ولې ما په تاسو پسې څه لوړ راغستی و زما په تاسو باندې څه زور و ما خو په تاسو زور نه و تاسو مې بس په رسۍ خو نه وی تړلي لوړ خو مې دپسې نه و راغستی ما خو په زور باندې چې نو هغه تاسو نه یې ګمراه کړي الله خو هر انسان په اختیار سره پیدا کړی فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر کله چا خوښې جو سمه لار چې ایمان دې راوړي که چا خوښې کفر دې اختیار کړي فهدیناکم نجدین الله خو تاسو ته چې نو هغه دواړه لارې ښودلې هدایت لارې درته هم ښوولې وه او د ګمراهۍ او د ضلالت لارې درته هم ښودلې وه ما کله په تا پسې لوړ راغستی چې ښه ته زما تابعداري وکړه د دوره خلکو چې نه کوله نو تا ولې زما تابعداري کوله وما کان لی علیکم من سلطان زما په تاسو باندې څه زور و الا ان دعوتکم فاستجبتم لی ما تاسو د صرف دعوت درکو ګناه مې درته ښایسته کړلو زین لهم الشیطان الله وایي چې نو هغه شیطان دوی ته چې نو هغه ښایسته ښکاره کړل چې نو حب النساء چې نو هغه نور داسې خواهشات وغیره نو ما تاسو ته چې نو هغه دغه صرف دعوت درکو ما چې وګوره هو نو بیا د تاسو سترګې نه اړولې د سر نه د خپوره پورې چې چاڼ کوله ما درته چې وګوره هو دا چې نو حرام کار دی نو بیا خو ما ته نه ویلې بیا خو نور سود پسې تا په خپله منډې والې ما چې نو هغه بل کار تا ته وخورې نو ما خو بیا تا ته رنګ نه دی کړی نور خو بیا ته په خپله پسې روان وي الا ان دعوتکم فاستجبتم لی ما خو درته صرف چې نو دعوت درکړو تا چې نو هغې باندې روان شولې زما خبره دې ومنله فلا تلوموني ولومو انفسکم نو شیطان به ورته وایي چې ما مه ملامته کوئ خپل ځان چې نو هغه ملامته کوي چې د جن الله پاک اشرف المخلوقات کې پیدا کړی الله رب العزت انسان پیدا کړی به د حضور په امت کې پیدا کړی دومره لوی مقام او درجه د خدای در کړی و ستا خوب چې نو هغه سنت طریقې او ثابت شپه عبادت د الله ګرځولو ستا چې نو خپل ضرورت قضای حاجت چې سنت طریقه مطابق به کوله الله د لاغت چې نو عبادت ګرځولو تا به خوراک سکا کولو خو چې د حضور په طریقه به کو خدای د عبادت ګرځولو نو تا هغه ټولې نه کولې او زما پاک گمراهی پس راتلی فلا تلومونی ولومو انفسکم ما ملامت کوئی خپل ځان ملامت کوي چې تا زما خبره ولی منله وس نو وس بدو ورته چې وس موږ له سلارسه نو شیطان به ورته واضح اعلان وکړي ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیه زه نه چې نو هغه ستاسو فریاد اورېدلی شم نه تاسو خلاصولی شم او وما انتم بمصرخیه او نه تاسو زما په کار راتلی شئ نه زما فریاد اورېدی شئ او نه ما خلاصولی شئ اوس تاسو هم په جهنم کې به اوس به دلته تاسو هم د خدای په غضب باندې ګیرئ په عذاب کې چې نو هغه به مبتلا یم زه به سره هم دلته یم زه به سره هم په عذاب کې مبتلا یم انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل زه چې نو هغه بیزاره یم انکار کوم د هغې نه بما اشرکتمونی چې کم تاسو زه شریک جوړ کړو من قبل د دې نه مخکې تاسو چې نو هغه زولې د خدای سره ما که ووایې چې زه چې نو ما تاسو له دعوت درکو د الله سره میزان شریک جوړ کو نو زه چې نو هغه تاسو ولې منل تاسو خو به نه منلو نو زه چې نو هغې خبرې نه بیزاره یم ویلي نه ویلي بعضې مفسرینو چې نو هغې دویمه توجیه چې نو هغه کړله هغې باندې چې لږ سوچ وکړي هغه ډېره چې نو هغه جوره ده نو باندې کې چې نو هغه شیطان به ورته وایي چې زه ستاسو د لاسه تباه شوم تاسو ته چې نو هغه انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل زه انکار کو ما چې کم مخکې شرک کړو نو تاسو ما ولې ګیر تاسو د لاسه خو زه هم ګیر شوم ما چې کله د خدای بغاوت سره عام وکړلو او ما چې نو هغه ځان ته خدای ویلو ما چې نو هغه د شانتي شرک شروع کو تاسو باندې مې عبادت او بوتانو ده نو که چېرته تاسو په وړاندې فرصت کې زما د خبرې خلاف ورزي کړی وي نو زه به نه ډاډه کېدم که نه ما به چې زما شاته متبعین نشته زما تابعدار خلک نشته نو چې زما تابعداري خلک نه کېدی شي ما هم توبه وباسلی خو ما دعوت درکو ګناه مې درته ښایسته ښکاره کو نو بیا به هغه ګناه خو تاسو په خپله روزانه کولو شرک به تاسو په خپله روزانه کولو خلاف سنت ون خو به تاسو په خپله روزانه دا کولو نو ستاسو د لاسه زه هم ګیر شوم چې که سره زه په حق باندې یم زما دا کار ډېر ښه دی ځکه خو تاسو دومره په ټوله چې نو هغه زما خبره منئ اوس هم تاسو ګورئ سل پیرې تو خلکو د سنت طریقې وښیه دا ورته ووایه دی هغه نه مني
او د هغه د کافر زامن چې ورته پټوي کې او په موبایل کې یو حلیه چې نو هغه د حق ځای نه وخت شیطان لموي دا ټول حق کوي. اما استاد په معاشره کې زموږ دا ټول کشران دغه نه کوي، د خپل منصف خبره ته وګ دی، د خدای قرآن خبره ته وګ نه دی، هغه نه اوري، حدیث چې نو هغه نه اوري، د حدیث په خبره باندې عمل نشته، او بیا عمرونه اخرو د قبر په غاړه باندې چې نو هغه ولاړ شپېته او یا کله 50 کاله عمر چې نو هغه زی ځواني مو چې نو هغه تقریبا اوتره اق شانت چې نو هغه د شیطان په خبره، نو بیا به شیطان چې هغه چې ستاسو د لاس زړه ان الظالمین لهم عذاب الیم، ظالمانو د پاره چې نو عذاب درناک دی. دا اوس الله په موږ باندې خصوصي رحم او کرم دی. بیا خو موږ چې نو هغه څه وکړلو، الله رب العزت موږ ته د شیطان د هغه مکالمه هغه جواب چې سبا په ورځ د قیامت موږ لرا کوي. نو چې په قیامت په ورځ رانه شیطان د دې ټولو خبرونه انکار کوي او جهنم تصرف مونږ رسي او په جهنم کې مورتا وهي او بیا به مؤالت پریدي. هغه خبره الله رب العزت احسان نه دی چې مونږ ته په دنیا کې وویله، خدای په خپل کلام کې راولېږله مونږ ته په دنیا کې دغه خبره وښودله چې سبا به د ګورې په ورځ د قیامت چې نو هغه شیطان دا جواب درکوي چېرته زما او زما د پیغمبر چې نو هغه نافرماني ونه کوي. اوس که د دې باوجود بیا هم یو سړی چې نو هغه د الله او د الله د رسول نافرماني کوي، نو دی په خپل اختیار سره کوي، او کله چې د نافرمانی په خپل اختیار سره وکي بیا د الله قانون دی الله پاک چې نو هغه سزا ورکوي. ان الظالمین لهم عذاب الیم، یقینا د ظالمانو د پاره دردناک عذاب دی. او بیا چې سوره پورې دا کم کسان دا نو هغه آیات اوري دا درس اوري نو دی باندې دا د الله احسان وشو که اوسه پورې دی په دې مکالمه یی اسی په ناظرات تلاوت دای کول نو پوه ترجمه ولا نه ورتله تشریح ولا نه ورتله، نن هغه ترجمه او تشریح باندې پوه شولو. د خدای احسان په ځان باندې وګڼي چې دا چل برا سر سبا کېږي شیطان مې په نیمه لار کې پرېږدي. نو چې اوس پوه شولم نو پکار دا چې سړی توبه وباسي، آینده نه چې نو هغه د قټې ګوتې نه واله د ککرۍ پورې د سره پورې خپل ځان بالکل د سنت طریقې او د الله د حکم موافق چې نو هغه جوړ کړي او د دغه دپاره چې نو کاوش او محنت شروع کړي او خپل کور او ماته چې نو په هغوی باندې ملا شروع کړي. که نه که دغه نه الله واضح اعلان دی ان الظالمین لهم عذاب الیم، بیا به د ظالمان دپاره چې نو هغه سوي دردناک عذابي. الله دې زموږ حفاظت وکړي. وقال الشیطان او وای بشیطان لما هر کله قضی الامر چې فیصله وکړی شو د کار یعنی قیامت کی حساب کتاب وشو، ان الله بشک الله پاک وعده کوم وعده کړی و تاسو سره وعده الحق چې نو هغه حق وعده و وعدتکم او ما تاسو سره وعده کړی و فاخلفتکم نو پس خلاف فرض کوم د خپل وعده پس چې نو هغه خلاف کوم تاسو سره و ما کان لی علیکم او نو زما د پاره پتا تاسو باندې من سلطان څه دلیلو الا ان دعوتکم مگر دا چې مارا وبللی تاسو فاستجبتم لی نو تاسو خبره ومنله زما فلا تلومونی پس ملامت کوئی مالرا ولومو انفسکم او ملامت کې خپل ځانونه ما انا بمصرخکم زونه مچنه نو تاسو فریاد اوریدونکې تاسو چې نو هغه مدد کوونکې وما انتم بمصرخی او نه تاسو زما پریاد اوریدونکې زما مدد کوونکې انی کفرت بشک زو انکار کوم بما د هغه څه اشرکتمون چې تاسو به زو شریک ګڼلم من قبل د دې نه مخکې ان الظالمین بشک ظالمان لهم د هغوی دپاره عذاب علیم درناک دی.